راته نه وایم چې مدرسې ته موږ دې قاصبان ورځ په ورځ ګورو دوی به خپل پیسونه سیوا کوي دا ستا پیسونه زه نشم ورکولی محمود زموږ د مدرسې قالي صاحب ویل دي مخکې به هم 100 روپۍ پیس راوړو اوس به 200 روپۍ پیس راوړئ ما له 200 روپۍ پیس راځي قالي صاحب له وسویسم دا ستا مغزه کار نه کوي 200 روپۍ د مدرسې پیسو دا هېڅ کلیم زه نشم ورکولی دې کار زه خبرو د 500 ته وخېجوم او اوس یې 200 ته وخېجوم زه کور کې نه مدرسې ته نوره مه ځه محمود تعالی الله پاک څومره ډېر زیات مال درکړی څومره ډېر روپۍ ستا د میاشتې لګي که یو 200 روپۍ دې زه جومات ته مړوم ستا په مال کې به څه کمی راشي نه ته کور ته لاړ شې که زما نه د ورځې هر څومره روپۍ لګي لګي او که کمې لګي ستا په دې کې سویمه ده هیبه که نه محمود 200 روپۍ خو څه سیوا نه دي زما د مدرسې شه وخت دی ما 200 روپۍ لاک زه د قالي صاحب پیس ورکړم ای جینې ته یې ما نه ښه پوهېده چې مدرسې ته مه ځه جمعه ځه راته نه وایم چې مدرسې ته موږ دې قاصبان ورځ په ورځ ګورو دوی به خپل پیسونه سیوا کوي دا ستا پیسونه زه نشم ورکولی شا پاسه کور ته ځه له شابه ناویله ځه محمود د سکول استادانو ویله مخکې به هم 100 روپۍ پیس ورکوه اوس به 200 روپۍ پیس ورکوو سمه ډېره زیاته مهنګایي ده داسې خاص خبره نه ده سید ته لاړ شې سکول ته زه استاد د سکول پیس ورکوم سید زه درځمه لاړه شه ځه السلام علیکم وعلیکم السلام انور بھائی یاره زه ستا خواله راغلی وم تاسو چېرته تللي وئ زما بهر لږ څه کار و په هغه پسې تللی وم انور بھائی ستاسو ماشومه ډېر ورځې کېږي چې مدرسې ته نه راځي دا څه وجه ده یاره سهیل بھائی څه به راته وایي مخکې پیس د سکول پیس و 1000 روپۍ هغه 2000 ته لاړو او بیا اوس داسې د بس پیس و هغه 1500 هغه 1000 ته لاړو داسې نور هم ښه ستاسو ته خو پته لري چې هر څه څیز ګران د مهنګایي ده نور کور کې سودا مو د سامان وامان لګي او داسې پکې بیا قاري صاحب ما خپل پیسونه سیوا کړو هغه د 1.5 هغه 200 ته لاړو نو ما خپلې ماشومې ته ویلي ته نور مدرسې ته مه د دې وجې نه چې پیس یې سیوا کړو انور وروره څومره د شرم مقام دی که چېرته د سکول استادان پیس د 1000 روپو نه 2000 ته وخېږي نو په موږ باندې هېڅ اثر نه پرې باسي که زموږ د کور خرچه 10000 کېږي او 50000 وشو نو هغه هم په موږ څه اثر نه پرې باسي خو که چېرته د جومات قاري صاحب یا امام چې زموږ بچو ته قرآن ښیي او هغه چېرته پیس د 100 روپو نه 200 ته وخېږي نو یاره بیا په موږ باندې څه چل کېږي ټول خلک وایي یاره دا قاري صاحب ډېرې زیاتې روپۍ یې د پیسو انور بھائی موږ چې څومره سپک نسبت د الله دین ته کوو داسې بل څه ته نه کوو الله به زموږ نه تپوس نه کوي چې دا مال خو ما تعالی درکړی و تا بیرته زما په بندګانو زما په قرآن باندې به تا چېرته 100-200 روپۍ سیوا نه شوې ورکولی تا ویل چې دا خو قاري صاحب ډېرې زیاتې روپۍ دي نو انور وروره تاسو له پکار ده چې څنګه تاسو په شوق سره خپل بچی سکول ته لېږئ او د هغې پیس په ځان بوج نه ګڼئ همدقه شانتې د مدرسې د پیسو او ماشوم په شوق باندې مدرسې ته لېږئ ځکه چې دا ستا د دنیا ګټه هم ده او د آخرت ګټه هم ده اوهو یاره سهیل بھائی دا خو ماته پته نه وه د نن نه پس به زه خپل ماشوم ښه مدرسې ته په شوق سره لېږم د هغې پیس په ښه په ځان باندې بوج نه ګڼم په شوق پیدا کوم انشاءالله نه پس به هغه همیشه مدرسې ته درځي انشاءالله